بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن د سره داسې حدیث شیر کوم کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وامرېدو کنه ان شاء الله تاسو وجه ده داسې نه کېنه چې څنګه وسی وي بور باندې وي. یو داسې واقعه د حضور صلی الله علیه وسلم چې هغه واقعا چې د په انسان باندې سجبه غونډه کې دغه راځي. نو د حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې د حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها دا یو دی چې د واقعا ده دا سوق ان حضرت صلی الله علیه وسلم د ترور لور و آپ صلی الله علیه وسلم د ترور لور او آپ صلی الله علیه وسلم چې د دې نکاح چې د حضرت زید بن حارثه رضی الله عنها سره کول غوښتل. هغه زید رضی الله عنها چې هغه چې د دې پهله غلام او به تن خپل ویل شوی زوی جوړ کړو. ویل شوی زوی خو پیژنئ یعنی پهله چې د غلام وغه نه بعد ته ویلو چې تزمازوي دغه شان خپل دغه زوی نو ها د دې نکاح چې د سوتا وي افضل صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله عنها څخه کول غوښتل نکاح سکوله مگر پدې کې یو خبر اورانه و چې پدې باندې د حضرت زید بن حارثه باندې د غلامۍ نوم راغلو او دا خبره چې د حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله عنها خو خوله نو ولی چې هغه غلامۍ نوم په لګیدلو بس یې کلی وې د صلی الله علیه وسلم خبره ته وکتل او بس راضي شو په نو په اخر کې سو شو دی چې د یو کال پورې مسلسل مطلب د حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه په نکاح کې و خو هغه شانته خوګواله د فمنس کې نو بس همیشه به کله هغه خپاو کله به دا خپاو. په اخر کې چې د حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې رااله او عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حضرت زینب بنت حاشا مطلب د سوتا وي د طلاق اراده خپل ظاهر کړه چې زاغله طلاق ورکړل واړم خپل مسلې ته ویلا. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته ویلا واوري حضور صلی الله علیه وسلم ته وی بچی دا سمکه او دا خبره نه ده او لاړ شو خپل ژوندۍ تیروا ښه اول خبره ومنه لا بیل اړه به د شان د وخت راول خو به ما همیشه د شانتي خوګواله پکې نو مطلب یعنی د مېس کې هغه شان دغه نو دوستی نه خوګواله نه دغه نه خبرې صحیح نه وي. آخر کار چې د حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله عنها د دې چې د آزاد شو. نو به حضور صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله عنها د زړه د خوشحالۍ د پاره د هغې سره نکاح کول غوښتل خو په هغه ټیم کې د عرب یو جهالت او یو جاهل عجیبه غونته کې عادت او هغه عادت څو ملګرو هغه دا چې لکه ویل شوی زوی چې د هغه بدی د اصل زوی په برابر ګڼلو یعنی خپل زوی برابر به ګڼلو. نو دا خو یو جهالت او د دې جهالت ختمول د اسلام فرض. نو حضور صلی الله علیه وسلم